تخم وکړ خو په داسې ځمکه باندې چې هغه ډېره مزیداره او ډېره زیاته چې کوم دی آباده ځمکه ده. نو آباده ځمکه چې سره یې وله ورکړي او په هغې کې وخت په وخت محنت کړی نو که په هغې ډېر باران وشو نو بیا خو نور علی نوري داسې باغ و بهار شي چې د هغې مثال نه دومره بلا فصل وکړي. خو که ډېر باران نشي نو دا ځمکه ښکلې ده ماده یې بهترین ده که لږ غونته اوبه هغې ته هغه ترمکیا ورسي نو هغه هم وله کافي کېږي. نو دا صدقات مقبوله دي که لږ شی ورکړی دی لږ مال یې ورکړی دی خو الله ته علم دی چې دا د ما د رضامندۍ په بنیاد دی دې کې ریاکاري نشته او دې کې دکلاوه نشته او په دې کې من او اذا نشته. نو دا صدقات مقبوله الله رب العالمین ته قابل قبول دي. ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال د هغې خلقو چې هغې خرچه کوي مالونه خپل دپاره د طلب کولو د رضامندۍ د الله رب العالمین وتثبیتا من انفسهم او په هغه یقین د نفسونو د دوی سره تثبیتا من انفسهم په زړه کې مضبوط یقین پروت دی چې دا زه چې کم روپۍ ورکوم ضرور به ما ته الله تعالی د دې اجر انشاءالله راکوي چې دا په اخلاص سره وي او په صحیح نیت سره وي. نو الله تعالی وی د دې مثال داسې دی کمثل جنت په مثال دی او باغ باندې دی جنت وی باغ ته او هغه جنت تم ځکه جنت وی چې هغه یو باغ دی په شان دی د مثال دی او باغ دی بربوة یعنی بمکان مرتفع ربوه دا وی اوچت مکان ته او داسې اوچتې ټیلې ته او اوچت خټ ته ربوه دا قادیانان خوشحالیږي ښه د قادیانانو مرکز چې دی هغه په ربوه کې دی. نو هغې وی ګوره زمونږ ربوه په قرآن پاک کې وي د هغې ذکر راغلی دی نو دا د ځان دپاره استشهاد کوي. زمونږ یې قرآن پاک کې خو فرعون او حامان د هغې نومونه هم راغلي دي نو دا خو د دې دپاره دلیل نه دی. په هغې کې خو د شیطان تذکره هم شته او په هغې کې خو چې کوم دی د مختلفو مواضعو امکنو او ازمنو د هغې تذکره هم شته او حالانکې هغه عند الله هغه محبوب او پسندیده نه دي. بجلیګر مولوي صاحب د خدای پاکو بخښي وی سړی راغی ما ته یې ویل چې استاد دا زوی مې شوی دی او داسې نوم راته وښیه چې په قرآن پاک کې راغلی ښه نو ما ورته ویل چې بس قارون نوم ولکې د قارون ویل چې نه کنه یو استاد دا څه کوي ما ورته ویل فرعون ولکې ده ښه نو هغه سړی بیا خفه شو ما ورته د خدای بنده نو داسې مه وایه چې په قرآن کې راغلی وایه یو ښکلی نوم ولکې ده صحیح معنا والا دا به کوم قرآن او حدیث کې راغلی دي چې هغه نوم بګدی چې په قرآن کې راغلی نه دا داسې راغلی چې صحیح نوم بګدی ښه نو دوی خوشحالي وي زمونږ نوم په قرآن کې راغلی دی ربوه نو مونږ یې داسې قرآن پاک کې د قارون او د فرعون نومونه هم راغلي دي. کمثل جنت بربوة په مثال د یو باغ دی چې هغه په یو مکان اوچت باندې وي په اوچت خټ باندې دی اصابها وابل او ورسیږي هغې ته مطر شدید سخت باران فآتت اکلها ضعفین آتت معنا اعطوت پس ورکي هغه میوو خپلو لره دوچن چې د نورو خلقو فصلونه لس منه کوي نو دا شل منه کوي چې هغه شل منه کوي نو دا څلوېښت منه کوي ځکه ځمکه ښکلې ده آباده ځمکه ده او باران هم پرې وشو او که ډېر باران پرې ونه شي فإن لم یصبها وابل فطول پس که چېرې ونه رسېږي هغې ته سخت باران ښکلی باران ونه شو نو فطول یعنی فیکفیه طول هغې له هغه نری شبنم هم پوره دی هغه پرخه وله هم پوره ده طول شبنم ته او دې نری باران ته ویلی کېږي. والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب دا یو بل مثال دی قرآن پاک دا مضمون ډېر په تفصیل سره ذکر کړی دی. انفاق کوئ خو صدقات مقبوله او صدقات غیر مقبوله او پیژنئ الاول چې کله به قبلیږي او کله به رد کېږي. نو الله رب العالمین یو بل مثال ذکر کوي د صدقات غیر مقبوله دپاره او د دې مثال داسې دی یو سړی خرچه کوي صدقه کوي خیرات کوي خو مقصد دا نه دی ښه مړي پسې خیرات کوي که ته ورته ویله کې دې جومات کې ډېر ضرورت دی دې مدرسې کې ډېر ضرورت دی مارونه آپس کې مشوره وکړي ښه یاره وایي دا کلي له به خیرات وکړو ښه نو که ته ورته وایې دا خو هم خیرات دی یاره بس دا خلک به بیا څه وایي نو پته ولګي چې نیت دا دی چې یاره خلک به څه وایي دا دی نه چې الله به څه وایي. نو دا ډیر انسان له سوچ پکار دی چې لګونه روپۍ لګوم خو چې مقصد مې څه دی
چې خدای رضا شي او کنه خلقو ته دکلاوه کو. نو الله تعالی وی د دې صدقات غیر مقبوله او چې پاغي کې ریاکاری وي. نو د دې مثال دا هدا لکه یو سړی دی او باغ ولګو او په دې باغ کې هر قسمه میوجات دي او دا سړی چې دی دا بوډا دی سپینګیره دی ها باغ لګولې دی او سپینګیره بوډا دی او ماشومان ټول بچی ټول واړه دي لا د غټي وټي داغه جوګل دي. الله شان تګورا په دې باندې یو سیلای غلې راشي یو طوفان راشي او دا ټول باغ چې دی فحترقت اوس ودی. نو وای کنه دا بوډا سپینګیره به څومره د یاس او څومره چې کوم دی د خفقان په حالت کې وی به چې ما ټوله سرمایا هغه د قلاله چې اوس ودی دا او برباد شو. دې قیدونو ته وګورئ. الله تعالی وی دا کم سړی چې باغ لګولې دی دا بوډا دی دغه که بوډا نو ځوانو نو بیا ګور سړی دونه خفنی ښه مړوي ځوان سړی خلک ورته وي ځوان سړی بل به ولګي کنه خو هغه بوډا چې دی هغه قبر تخفیف ذکر دي نو دا هغه یاس او دا هغه خفقان ډیر زیات دی. او نمبر 2 الله تعالی فرمایي دا بوډا انسان چې دی بچیم ټول واړه دي ځکه کدی بوډای خو بچیم غټي بیان دونه خفقان نشته خلکو ته مړه غټي بدان لا الکان دغه غټ شوی دي ځان له غټي کنه خفقان دونه مکوا خو چې دې بوډا دې سپینګیره دې او ماشومان ټول لا واړه دي د غټي وټي بالکل جوګه نه دي دا خفقان ډیر زیات دی. او دا هغه سره چې کوم دینو هغه دغه باغ هغه اوس ودی. نو الله رب العالمین فرمایي د دې مثال د قشان دې د خو خیرات کړي دې صدقه کړي دا خو مقصد به کې ریاکاری و او مقصد پاغي کې دکلاوه وا دویګین آخرت کې به مال په کار باندې راشي او چې کله د محشر میدان ولګي نو فحترقت هغه عمل به ټول بربادي ښه او داغه عمل او داغه صدقې داغه د وجه نه بده هیڅ فائدہ نه ملاويږي. نو الله وی چې کله صدقه کوي خیرات کوي دا الله په نوم کوي نو به اخلاص سره کوي او تصحیح نیت ودا ولډیر ضروری دی. آیا ود احدکم آیا خوخ غنی او کس پتا سو کې دا خبره تاسو کې څوک دا سشتا چې هغه دا حالت ځان لخوخ غني نه یو سړی دا پسند کوي نه ان تكون له جنة من نخيل چې وي د پاره یو باغ د کجورنا او دارنګ د انګورنا او بې ګلان دونه داغین نهرونه له فيها من كل الثمرات او وي د لپاره په دې باغ کې د هر قسمه میوجاتنا واصابه الكبر یعنی وقد اصابه الكبر ځکه ماضی چې کله واقع شي حال نو فلا بد فيه من قد ظاهرة او مقدرة چې کله ظاهر نشته نو مقدر وي. واصابه الكبر او حال لا چې په تحقیق سره رسیدلې د بوډاواله وله ذريه ضعفاء یعنی وله اولاد صغار در پار ماشومان بچی دي د غټي وټي جوګن دي. فاصابها اعصار پس ورسی کې دغه باغ تا یو ګړګړه کوي د هوا اعصار کته خیال کړئ نو کله کله د هوا چې راشي دا تاویږي را بر یو عمود په شکل کې اسمان طرف ته وخیږي نو کله کله پاغي کې چې کم دی هغه طغیانی غونته پکې راشي او پاغي کې داسې سخت خطرناک زهريله مواد وي چې هغه نه اور وریږي او هغه ټول باغ پاغي باندې اوسوي جل غلې راشي. فاصابها اعصار بس ورسی کې هغه ته یو ګړګړه کوي د هوا یو سخت سیلای او اسی سیلای نه دا فيه نار چې باغی کې اور هم دی فاحترقت یعنی فاحترقت الجنه هغه باغ ټول اوس وزید. الله وی تاسو کې څوک شتا د قران په سامعینو کې چې دا حالت ځان لخوخي لا یو عقل من سړی هم دې خبره ته تیار نه دی ښه. الله تعالی بیا صدقه چې کوي نو بریاکاری باندې ولې کوي اخون ستا باغ د نیکو ټولو سوزید. كذلك يبين الله لكم هم دقرنګ بیانوي الله رب العالمین تاسو آیتونه د قران پاک بل خایږي چې تاسو فکر مند شئ. یا ایها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم هغه د انفاق فی سبیل الله مضمون شروع دی. الله تعالی وی زکات به هم ورکوي او عشر به هم ورکوي. انفقوا من طيبات ما كسبتم نو دا زکات دی پسرو کې پسپینو کې په نقد مال کې او د کاروبار داغه چې کم مال دولت دی هغه ټولو کې زکات لازمیږي او هغه ده 1/40 او مما اخرجنا لكم من الارض چې کم د زمکه نساسو پیداوار شوه دي نو دا عشر شو. خو بیا داغه دوه قسمونه دي یو ده بارانی هغه کې عشر دي
او یو د نهری چې پارټ باندې او په پیسو باندې آبیانه او مالیه غیله پیسې ورکي ماغي کې بیا دی 1/20 نصف العشر دی نو داغه چې کوم دنو الله رب العالمین هغه دواړو داغه وجوب راولي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله عشر لازمیږي نو باغی کې د مقدار او باغی کې د نصاب تعین نشته او په زکات کې د نصاب تعین شته چې دا سپینزر چې دا 52 توله چاندي یا د هغې قیمت ته ورسي او دا سره در چې دي نو دا 19 توله سره او یا دا نور سیزونه چې د هغې په مقدار باندې یا یو نصاب ته رسي او یا بل ته رسي نو بیا خو پکې زکات شته که د دې نه کم وي نو بیا پکې زکات نشته او عشر عام دی که لږ وشو که ډېر وشو که لس دړۍ وشوې نو یوه دړۍ به ورکوي او که لس منه وشو نو یو من به ورکوي او چې نصف العشر نو په 10 منو کې به یو من ورکوي نو د هغې دپاره مقدار نشته صاحبین او دا نور ائمه مجتهدین هغې وي د هغې دپاره مقدار شته او هغه د 5 اوسق چې د 5 اوسق نه کمی نو بیا پکې عشر نشته چې هغې ته ورسي بیا پکې عشر شته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قرآن پاک آیت چې راغلی دی مما اخرجنا لکم نو دا ما د الفاظو د عموم نه دی نو چې کوم شی الله وي ما راوښکلی دی که لږ دی او که ډېر دی او بل ځای کې قرآن پاک کې راځي وآتوا حقه یوم حصاده چې کله د هغې د لولو ورځ راله د باغ او د دغې فصل نو الله وي زما حق تېنه ورکړه نو بیا پکې د قلیل او د کثیر فرق نشته او بله دا ده چې زکات چې دی د هغې دپاره حولانې حول شرط دی که نن یو سړی د کروڑونو روپو مالک شو نو په دله زکات نشته کاروبار کې او دارنګې په ملازمت کې او دارنګې په بزنس کې چې څو پورې په هغې کال نه تیر شوی او عشر چې دی نو په هغې کې حولانې حول دا لیسه بشرط دی هغه بس د فصل سره تعلق لري که یو پیرې فصل وشو په کال کې نو یو پیرې به عشر ورکوي که 2 پیرې وشو 2 پیرې به ورکوي او که ډېرې پیرې وشو نو ډېرې پیرې به ورکوي دا د فقراو دا د هغې هغه حق دی نو الله رب العالمین د زکات او دارنګې د عشر د هغې هغه وجوب ذکر کوي او الله فرمایي چې کله تاسو انفاق کوئ نو شیطان به ګوره خپل محنت کوي ځکه چې شیطان د هغه خپله ډیوټي ده د هغه خپل میشن دی نو هغه یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء هغه به تا ته مال به دې لږ شي او دا پیسې دا دې نه په زکات کې مه ورکوه دا عشر مه ورکوه خو ته به د الله رب العالمین په حکم باندې چلیږي او د شیطان په حکم باندې به نه چلیږي نو بیا ترغیب دی الی الانفاق فی سبیل الله او د هغې تاکید دی نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے ایماندار مسلمانانو خرج کوئ تاسو د پاکیزه او هغه مال نه چې کوم ګټلی تاسو هغې لره زکات په شکل کې او دارنګې د هغه مال نه چې کوم راوښکلی مونږ تاسو سره دپاره د ځمکې نه د هغه عشر شو من الحبوب والثمار چې کومې دانې هم شوي دي یا میوجات هم شوي دي او یا نور څیزونه هم شوي دي ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اوس چې زکات او عشر ورکئ نو په هغې کې به ردي مال نه ورکئ په هغې کې به بېکاره مال نه ورکئ د الله په نوم باندې بلکې خو طیب او ښکلی عمده مال هغه به ورکئ ځکه چې د الله په نوم یې ورکئ نو د الله رب العالمین سره مناسب به ورکئ ولا تيمموا الخبيث معنا لا تقصدوا ځکه تیمم په لغت کې ویل کېږي قصد او ارادې ته مقص کوئ تاسو اے مسلمانانو هغه ناکاره مال لره په هغې کې خبیث الردي چې کوم بېکاره منه تنفقون چې د هغې نه تاسو خرچه کوئ په لار د الله رب العالمین کې ولستم بآخذي او حال دا ده چې نه یې تاسو اخیستونکي هغې لره او قبلونکي هغې لره الا ان تغمدو فيه لیکن که چېرې تاسو سترګې پټې کوئ په هغې باندې د تسامح نه کار واخلئ الله وي دا مزکي دی چې کله زکات ورکوي یا عشر ورکوي نو داسې بېکاره مال فقیر ته ورکوي د الله په نوم باندې که دله دغه مال بل څوک دله ورکوي نو دی د هغې اخیستو ته تیار نه دی دومره بېکاره دی نو الله تعالی بیا زما په نوم باندې داسې بېکاره مال ورکوئ واعلموا ان الله غني حمید او څوک دې دا نه وایي چې کنه زما دې زکات ته یا عشر ته دا ګینې د الله پاک ضرورت دی پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره الله رب العالمین غنی یعنی عن صدقاتکم الله تعالی مستغنی دی ستاسو د دې زکاتونو نه او ستاسو د دې صدقاتو نه
حمید او الله تعالی استایل شوی او صفت کړي شوی دی یعنی محمود فی صفاته. الشیطان یعدکم الفقر، یعدکم معنا یخوفکم، شیطان تاسو سره وعده کوي یعنی تاسو یری، شیطان چې دی هغه یری تاسو لره د غریبینا، وی زکات مور کا ومنه په خپل بلا ګڼ اولاد دې او ګڼه کورنۍ یې نو بیا به غریبانان شي. ويأمركم بالفحشاء او حکم کوي دا شیطان تاسو ته یعنی وسوسه ورځي دا شیطان تاسو ته په بخل سره. فحشاء، فحشاء مراد کو بد کار، نو مراد نه دلته کې بد کار نه بخل مراد دی. زکات مور کا وا عشر مور کا وا دا وسوسه رضا شي. او الله رب العالمین چې د وعده کوي تاسو سره د بخشش د جانب خپلنا او د مهرباني د جانب خپلنا. والله واسع علیم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ورقي الله رب العالمين حكمت او دانائل رهغه چاته چې وګواړي. حکمت غني معناګانې دي، خودل دغه د حکمت یاسن حضرات وی چې د حکمت معنا د العلم النافع. الله تعالی علم نافع هغه چاته ورقي چې چاته وګواړي، دا د الله خو خدا. سوق العلم مع العمل او سو کوئی الفهم فی القرآن، قرآن پویا الله هغه چاته ورکوي چې چاته الله رب العالمین وغواړي. خپله معنا د حکمت د دانایی او عقل مندی. نو فهم فی القرآن یا چې کم دی نو هغه دین دا ټول دا به حکمت کې راځي. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، او هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته هغه علم مع العمل یا فهم فی القرآن، نو بس په تحقیق سره ورکړی شو ځکه هغه خیر ډیر لوی یعنی سعادت د دارین هغه ورته میلاو شو، خیر کثیر ورته میلاو شو. وما يذكر الا اولو الالباب، او نصیحت نه قبلی لیکن خاوندان د عقلونو. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر، او هغه چې خرج کوي تاسو هغه لرا د یو نفقین په لار د الله رب العالمین کې، او یا تاسو منخت وکي په یو منخت سره فوفیتم به، یواده منخت نه فوفیتم به، او بیا داغي ایفام وکي. دا څنګه چې کله به تکلیف راغې او یو خدای پاک چيله دراغې د الله په نوم باندې چيله، او چې کله بیا حالات معمول تراشي نو بیا چيله هغه د منظر عام نه غایب شي. نو دا څنګه دا بلکې چې نظر کوي او بیا داغي ایفام کوي. وليوفوا نذورهم. فإن الله يعلم، پس په تحقیق سره الله رب العالمین عالم دی پاغي باندې، او نشته د پاره د ظالمانو من انصار، سوق مددگار. ظالمان سوق دي اسه غواره سوق وضع الشيء في غير محله. خودل د مراد هغه ظالمان چې ردی مال د الله بنوم باندې ور کوي او هغه طیب مال نه ور کوي، او یا ظالمین هغه دي چې صدقم کوي او بیا من او اذا هم کوي. الله وي مکه و اذا حرام دي او دې بیا من او اذا کوي، نو دا ظالمان دي. د سیاق او د سباق سره مناسب. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، والصدقه بورکه د الله په نوم باندې او ریاکاری بم نه کوي، من او عذاب هم نه کوي، خو په پټه ورکو که په ښکارا ورکو. الله وی دواړه طریقې جایز دي. بعض اوقات داسي چې ترغیب د غیر هغه معتبري چې دا نور خلق چې کم دین هغه رغبت پیدا شي د به په ښکارا باندې ورکا، یا دې د پاره چې خلق پتا باندې بدګماني ونکي. خلق وي دومره مالدار سړی دی، دومره بلا غنم وشو او ته ګوره یو دانه شاله نه ورکي، زکات هم نه ورکي، نو کدا سړی د خلقو په مخ کې باندې ورکی دې د پاره چې یاره دا خلق به بدګماني نه کوي، او یا نور ته ترغیب شي چې لکه دا غشل منشي او باغی کې معشر ورکو، او ګوره زما سلويخ منشي دی او زنور کو، نو دا به ترغیب شي. او که پوهیږي چې نه بیا د کلاوا او ریاکاری جوړیږي، نو الله تعالی په پټه باندې ورکا. نو ښکارا باندې هم جایز ده او په پټه باندې هم جایز ده، البته مقامات او حالات ته بکتل کیږي داغه مطابق. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، تبدو معنا تظهروا، کچره تاسو ښکارا ورکوي دغه خیرات او صدقات لرا، نو ډیر خدای دغه صدقات فنعما هي، یعنی فنعم شیئا هي، ډیر خدای یو شی دغه بخکارا باندې ورکول، دا ثبت کار نه دی. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، او کچره تاسو پټوي دغه صدقات لرا او ورکوي هغه لرا فقیران او مساکین ته، نو دا ډیر غوړه د تاسو لپاره، فهو خیر لكم. ولیکن چې بدی کې ریا نشتا او بدی کې چې کم ده دکلاو نشتا.
او الله رب العالمین په معافی او ریجه به استاسنا غناهون استاس لرا دغه الصدقه رد البلا ده او په صدقې سره د انسان ګناهونه او غلطۍ معاف کیږي والله بما تعملون خبير ليس عليكم الله تعالی که بخکارای ورکه که پټای ورکه خو الله به خبير دی الله ته پته راځي نیت سره ليس عليك هداهم ولكن الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام یو ځل دا مشوره وکړه پیدا سی بګو چې د کافرانو لبا صدقه نه ورکو مسلمانانو لبا ورکو دا کافران کې دې شي دا سوچ وکي چې ګوره موږ هو د صدقې او د خیر خیرات نه محروم شو راشي ایمان راوړي چې دا خیرات راته ملويږي غریبانان خودي نور او محتاج هم دي خود کفر د وجه نه موږ ول نه ورکو نو چې کله نه ورکو نو دی به ایمان طرف تراشي او کې دې شي اسلام راوړي او اسلام قبول کړي نو الله رب العالمین فرمایي چې دا هدایت زما په اختیار کې دي په دې خبره باندې چې ایمان راوړي چاله صدقه نه ورکول یا چاله خیرات نه کول پاغه باندې دې ته ضرورت نشته که تاسو کافر لور کوي که مسلمان لا خودونه فرق دی یو صدقات واجبه دي یو صدقات نافله دي نو صدقات واجبه په کافر باندې نه کیږي زکات عشر سرسایا دا بسره مسلمان لور کوي تؤخذ من اغنیائهم وترد في فقرائهم پیغمبر علیہ السلام دا غي متعلق قانون او ضابطه ذکر کړی دا او یو صدقات نافله دي نو صدقات نافله اسی خیراتی او شی ورکای نو دا کافر لور کوي شي خو بیا مسله دا کافر دوه قسمه دي یو حربي دي یو ذمي دي نو دا کوم لچ صدقات نافله ورکول شي دا ذمي کافر لور کوي شي او حربي کافر چې دا غلاس د مسلمانانو په وینو باندې سر دي نو هغه بیا نه صدقات واجبه ورکوي شي نو صدقات نافله ورکوي شي دغه چې تو سره تعاون کوي او تو له مالونه ورکای نو هغه خو بنورم ټوپونه وي او بیا په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي او زیاتی به کوي او خیانتونه به کوي نو حربي له بنه ورکای او ذمي له ورکوي شي نو الله رب العالمین فرمایي ليس عليك هداهم نشتره پتا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایت کول دغه کافرانو ته اغستا به اختیار کې نه دي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دا خدای الله په اختیار کې دي نشتره پتا باندې هدایت کول دي کافرانو ته لیکن الله رب العالمین هدایت کی هغه چاته چې وغواړي وما تنفقوا من خير فلانفسكم او هغه چې تاسو خرچ کوئ په لار د الله رب العالمین کې من خير ان من مال نو هغه د نفسونو تاسو لپاره ده دا موای چې ما غریب سره خو کړو دا وای ما ځان سره خو کړو خپل قبر میدان لخکو وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او نخر چکوي تاسو لكن د پاره د لټولو در ځامندې د الله رب العالمین وګوره ما تنفقون النفي بمعنى النهي ما تنفقوا معنا لا تنفقوا تاسو نخر چکوي معنا تاسو مخر چکوي لكن د الله د رضا لپاره کوم روپے خرج کړي نو مقصد دې بګیدای چې خدای رضا شي او الله خوشاله شي وما تنفقوا من خير يوفى اليكم او هغه چې تاسو خرچ کوئ په لار د الله رب العالمین کې د سمالنا او د نیکینا نو پورا په بدله درکول کېږي تاسو ته ورځ د قیامت باندې وانتم لا تظلمون او حال دا چې تاسو باندې ظلم نه کول کېږي ان لا تنقصون تاسو اجر به نه کمیږي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله اوس مصرف راته ذکر کوي انفاق فی سبیل الله فضائل او برکات بیان شو صدقات مقبوله او غیر مقبوله هغه بیان شو او داغي مثالونه بیان شو اوس دا صدقې چې ورکو نو چاله به ورکو د دې مصرف څوک دی نو الله تعالی وی د دې اصلي مصرف هغه فقرا دي چې د الله په دین کې بند دي د الله دین د وجه نه هغه سفر نشي کولای پس مکه کې نو دا هغه اصحاب صفو چې دی مسجد نبی په چبودره کې دیرو او سبقونه به وي قران او حديث او علمونه به کول او چې د جهاد موقع راغله جهاد فی سبیل الله لبتل او باقی داغي کورونه یا داغي وطنونه داغي نړۍ لری هغه مسافری اختیار کړي وا نو الله رب العالمین داغي صفات ذکر کړي د اصحاب الصفو چې داغي د مخنا او داغي د مخ د اډانې نه پته لګي چې را د فقر او فاقه والدي او دا غریبانان دي نو الله تعالی یغی لبا د خپل صدقې ورکوي مذاقي مصارف بل ذکر بیا قران پاک انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هغه په تفصیل سره ذکر شوی دي
خدای خاص مصرف دی للفقراء یعنی الصدقات للفقراء صدقه بچاله ورکو وې دا صدقات چې کوم دي نو دا د فقیرانو مسکینانو لپاره دي هغه مسکینان چې هغه بند کړي شوی دي په لار د الله رب العالمین کې د الله په لار کې راګیر دي من العلم والحج والجهاد څوک په علم کې ګیر دی څوک په جهاد کې را باندې مجاهد دی او څوک حج لته دی او سره توخه خلاصه شوی دا الله تعالی وی دل دا صدقه ورکړي چې دې په خپل حج تکمیل وکړي فی سبیل الله لا یستطيعون ضربا فی الارض ضربا معنا سفرا ضرب سفر ته ویل کیږي طاقت نه لري هغه د سفر کولو پزمکه کې يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ګمان کوي په دغه خلق باندې هغه سړی الجاهل یعنی الجاهل بحالهم چې کوم د دوی د حال نه به خبره دي هغه وی دا مالداران دي ځکه چې سپینې اغوستي دي او غوړې زیړ ښکاري بظاهر چې هغه د دین برکت وي او د علم او نور نه شاته بینک بیلنس شته او نه شاته په کور کې سشتا بس دقه دی چې دا دی نو الله تعالی فرمایي چې تاسو د خپل صدقات دی لور کوي او دا نور خلق بظاهر بخیرن خچن ښکاری او ډیر چې کم دین هغه داسې حالت کې بخکاری ته زکات مې دل ور کړی او بکې چې دن نه ګوري نو بیا دا هغه څومره ځمکې دي دا هغه څومره بینک بیلنس دی دا هغه څومره چې کم دین هغه اموال دي نو هغه بیا مستحق نه دی نو دینه دا معلومه شولا چې که ظاهر باندې یو انسان قیمتي جوړه هم اخوسته ده دا خو د انسان بنیادی ضرورت دی نو قیمتي جوړه اخوسته ده خو نور دا غسره نصاب نشته نو د ظاهر حالت یعنی مطلب دا چې دا غینا دا رکاوټ ته نه جوړیږي چې کنه اغله زکات مور کوا یا اغله عشر مور کوا دا دغه بنیادی ضرورت دي لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ګمان کوي پاغي باندې هغه سړی چې هغه جاهل نه پاغه حال د دوی باندې نو هغه به ګمان کوي د مالدارانو ولي به کوي من التعفف د وجه د ځان بچ کولو د سوال نه لاجل تعففهم عن السوال هغه چا د لاس نه وګدي دومره خودي پکې ده او دومره غیرتی سړی دی چې ایسو مو سره نشته خو بیا الله تعالی وی دغه طالب علمان او دغه مجاهدین چا د لاس نه وګدي ښه الله تعالی فرمایي ته د لاس وروګت کا او داغه ضرورت او داغه علمی تقاضی هغه پورا کا تعرفهم بسیماهم فی جنتو اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فقراء ولرت په علامات خپل سره داغي د مخ او د چهره داغي داغه حالات نه پته لګي چې ردوانه فقر او فاقدا او د شب بیدار دی او د چې کم دینو هغه په دینی مشغله کې مشغول دی لا يسالون الناس الحافا دي سوالونه نه کوي د خلقنا په مبالغه سره او په زور سره الحاف الالحاف والالحاح هما مترادفان الحاح په حاصره او الحاف په فاصره دا ډول مترادفان دي یو سړی چا په ورپسې شي مړ وي راکای بخا نو دې ته وی الحاف او دې ته وی الحاح الله تعالی وی دا طالب علمان د چانه په مبالغه سره او د چانه په سخت سره چرته سوال نه کوي ښا خو دې نه مسله معلومه شو بظاهر مونږ یو قانون ویل دی په علمونو کې او په کتابونو کې چې کله نفي متوجی شي یو قید یو شی ته چې هغه مقید بقیدنی نو دا نفي براجی کیږي قید ته چې یو شی مقید بقیدنی او بیا دې ته نفي راخوشي شي نو دا نفي بچا ته راځي کو دی قید ته یو سړی ما رأيت رجلا عالما نو معنا باندې چې ما عالم سړی نه دی لیدلې دا مطلب چې ما سړی نه دی لیدلې سړی په بلا شي دی ذکر رجلا مقید دی په یو قید سره چې هغه عالمان دی او ما پر راخوشي شوی دا نو معنا دا چې ما عالم نه دی لیدلې نو چې دا قانون د کتاب ته مونږ وګورو او د نحوی ته نو دلته خیال وکړئ لا يسألون الناس الحافا نو دا يسألون دا سوال مقید دی په یو قید سره چې الحاف دی مبالغه او لا پر راخوشي شوی دا نو دینه خو معلومیږي دا چې ګنده په مبالغه سره سوال نه کوي او اسه په سوالونه کوي د خلقونه حلال کې اصحاب الصفا یا دا خلق الله تعالی چې داغي صفت کړي مطلب دا چې بالکل سوال نه کوي او د قانون مطابق معلومیږي چې سوال کوي خدا سے ډیر په تیزی باندې نه کوي کلک سوال نه کوي دا سے لګ لګ کنایتن او اشارتن
نو علما مفسرین وی اصل کې نفي چې کله متوجی شي یو شی مقید بقیدن تا او دا نفي براجی کیږي قید تا وی هذه قاعده اکثریه دا اکثری قاعده ده دا کلیه قاعده نه ده قاعده کلیه نه ده ځکه بعض اوقاتو کې داسې کیږي چې هغه نفي براجی کیږي مقید تا فقط نه قید تا او کله به داسې کیږي چې نفي براجی کیږي مقید او قید دواړو ته نو کله کله پاغي کې نو ګوره دې کې چې کوم راغله ده لا يسالون الناس الحافا د سر نه سوال نه کوي نه په مبالغه سره کوي او نه به د مبالغه نه کوي نو بیا نفي مقید او قید دواړو ته راځي شو او چې کله یوازې مقید تراجي وي نو دا وتا سره رسو قران پاک کې راشي ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله تعالی د متقین صفت بیان کړي دي متقیان او پرهیزګار هغه دي چې دوی په ګناه باندې اصرار نه کوي ټیک ته چې د غلطي دی وشوه زر الله ته جاړي او الله نه معافي غواړي خو چې دې ګنام کوي او بیا په همیشواله کوي دا ګوره متقین شي کېدی نو ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون نو دې کې دا يسروا باندې لم راغله دې لم لیکن معنا دا دا چې دوی په ګناه باندې اصرار نه کوي دا مطلب نه دی چې مع العلم په ګناه باندې اصرار نه کوي نه دوی په ګناه باندې اصرار نه مع العلم کوي نه بدون العلم کوي نو دا اصرار نفي شوی دی نو دا درې مسلې شوي چې کله شی مقید بقیدنی او نفي راشي نو کله با صرف قید ته متوجي وي کله با صرف مقید ته متوجي وي کله با قید او مقید دواړو ته متوجي وي دې کې معنا دا لا يسالون الناس الحافا د سر ناړو سوال کینا لا يسالون الناس الحافا دې سوال نه کوي د خلقنا په زبردستي او په زورن سره یې سوال نه کوي وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم او هغه چې تاسو خرج کوئ هغه له سامان نه او د نیکۍ نه بلار د الله رب العالمین کې نو بس په تحقیق سره الله رب العالمین باغی باندې عالم دی فيجازيكم به الله وتعالى جزاء او داغي بدل درکړي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله